نن محترمو د جمعې شپه او ډیره زیاته انتهایی او ډیره زیاته مجرب او ناشنا وظیفه در کوم دله داسې وظیفه در کوم دله محترمو چې په دې کې حج هم شته دی الله پاک به دې حج له بوځي داسې وظیفه در کوم چې په دې کې عمره هم شته دی الله پاک به دې عمرې له بوځي داسې وظیفه در کوم چې مال او دولت هم پکې شته داسې وظیفه در کومه چې رشته هم پکې شته ښځه هم پکې شته بچي هم پکې شته هر یو څیز محترمه په دې وظیفه کې شته دی اوس ته غوښتنه چې راشي دا وظیفه وکړي دومره پاورفل دومره بهترینه وظیفه محترمو دا به تاسو په ژوند کې چېرته نه وي لیدلي دومره ناشنا حساب کتاب او دومره ناشنا مثالونه در کوم پکې درله چې ستا به ورته عقل محترمو دا به ورته حیرانه شي چې دومره پاورفل وظیفه ده او بیا موږ نه کوو دومره اسانه ده موږ له راځي ماشومان هم ویلی شي راځئ محترمو همدا وظیفه نن وکئ د جمعې شپه ده او خپل حاجتونه خپل پروردګار باندې دا پوره کوئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی تمام د اسلام محترم او مکرم او ډیر زیات او عزتمند مسلمانانو فیندرونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجربه ده څنګه چې تاسو تبنیل وکړه هم دقه شانتې ده او ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترینه ده لومبیا خو دعا وکئ یا الله پاکه څومره کسان دي لاسونه اوچت کړي دي دوی دعا کوي تعلیم بذات الصدور ربه په زړونو کې څومره حاجات دي دا ولې پوره کړه څومره مشکلات دي کریم ربه دغه مشکلات ول ختم کړه څومره پریشانۍ دي الله پاکه دغه پریشانۍ ولا ختم کړه الله پاکه څومره خلک داسې ګرځي د هغوی سره نوکري نشته دی الله پاک نوکري ورکړه والله څومره داسې کسان دي هغوی بغیر د رشتې ګرځي د رشتې لټونکي نه میلاویږي ربه د خپلې خوښې رشته وله ورکړه څوک داسې وي د هغوی کاروبار نه وي مال او دولت هغوی ډېر زیاته هغې پسې پریشانه دي ګرځي مخ یې بنده ده ربه مخ وله کولاو که بهترین رزق وله ورکړه محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي مجربه ده خو بس عمل کوونکي ډېر زیات کم دي یقین کوونکي ډېر زیات کم دي بس چې کله موږ وظیفه وکړله یقین هم وکړو انشاءالله جمعې شپه ده او د الله پاک په دې باندې وعده هم ده الله پاک به دله هر قسم حاجت محترم دا پوره کوي تاسو ګورئ د 100 روپو لوټ دی اوس په دې لوټ کې تا ته میلاویږي سبزي هم تا ته میلاویږي پکې کته پیالې که په دې لوټ باندې ته پټرول هلې هم میلاویږي که په دې ته کباب هلې بریاني پیلې هم میلاویږي که په دې باندې ته اوړه هلې دړۍ وغیره هم پکېږي نو که تاسو ګورئ یو لوټ دی په دې کې د جهان هر څه کېږي که ته سکول فیس کې ورکړې ته جومات فیس کې ورکړې نو بالکل هر څه په دې یو لوټ کې پراته دي د دنیا ټولې میوې ټول خوراکونه هر څه په دې کې پراته دي اوس تا خوا ده ته به کوم څیز هلې دغه رنګې نن چې کومه زموږ وظیفه ده په هغې کې د هرې مسلې حل پکې دی داسې مسله به نه وي چې د هغې حل پکې نه وي نو بیا انتظار د کمې خبرې راځئ دغه وظیفه شروع کوئ اسان هم ده او تاسو کولی هم شئ د جمعې مبارکه شپه ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې 1000 پیرې درود شریف ووایئ 1000 پیرې درود شریف په دې کې محترمه پیسې هم دي درود شریف یو داسې عبادت دی چې دا الله پاک هم کوي فرشتې هم کوي انسانانو ته وایي ای د ایمان والو تاسو هم درود شریف ووایئ او کم سړی چې کومه دعا کوي درود چې په کوي نو نه قبلیږي نو همدا درود ځان لپاره وظیفه کوي نو په دې کې رشته هم پکې ده په دې کې ستا حاجت هم پوره کېږي یو پیره درود چې یو انسان وایي نو 10 درجې الله پاک په جنت کې اوچتی وله 10 سوله نیکۍ ورکړي 10 سوله ګناهونه معاف کړي 10 پیرې د رحمت په نظر ورته ګوري نو چې 1000 پیرې ته ویې صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم
او د جمعې شپه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څومره خوشاله شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روح ته صحابه کرامو ته د ثواب د وروبه او بیا دعا وکړه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې. یا الله پاکه درود شریف چې ما ویلي د دوانو جهانو سردار او د هغه مرګري د هغوی ته ما د دې درود شریف ثواب ته ورکړه. یا الله پاکه د هغوی په وسیله باندې زمانه کار وکړه. تماشا کوئ چې کار د کیږي که نه کیږي. انشاءالله العزیز مکمل صدق سره د زړه نه او دا وظیفه محترم تاسو وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې فوایدو نه د محترم خبر شي. کوشش وکړئ چې دعا کوئ، ما ته مکه دعا وکړئ، ټول امت مسلمه ته پکې دعا وکړئ چې څومره حل کې د محترمو دعاګانو محتاج دي چې ستاسو دعاګانو کې د هغوی سم وشي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.